شاهنشاه باچا تاسو ټول به پیژنئ جناب نن سبا چې کم سنګران دي د دوی اوازونه زه وایم د الکترونیک سیزونو د وجې نه زیات تر ښایسته شي. یعنې اوازونه دومره نه وي خو د الکترونیک سیزونو په وجه باندې دوی اوازونه ښایسته شي. شاهنشاه باچا زمونږ رشته دارو په پېښور کې او زه هلته تللی وم او بوډا او نظر یې کار نه کوو د هغه یو ټیپ او مخکې به کیسټې وي او د شاهنشاه باچا کیسټ نه دی دا به ګوټ کې مات کړی اما ته وی ولي چې زه وې دا د دې نه پیژنم چې دا شاهنشاه باچا کیسټ دی. الله ډېر خلک یې پیژني. یو روب یو داسې آواز یو چې دا ټول مجلس په سنګر کې ځان سره چوتو چا چې به آواز اورېدو هغه به خمار کو. نن ګیلکاری کوي پنور باندې کار کوي دیاړیانې کوي یو قسم لا الکه نو کامیابی پرېښو د زمونږ په نظر کې خو دغه کامیابي دی که نه کامیابي او سور زندگی پرېښې ده او راغلی تر ګیلکاری کوي پنور باندې کار کوي او جناب د خلکو خبرې اترې کله نه کله به یو قسم له برداشت کوي نو جناب هغه زندگی ښایسته وه او که دا زندگی ښایسته ده ځکه د سیل د سپاټو او د آرام او د راحت زندگی پرېښه ده او راغلی ګیلکاري کوي په تبلیغ کې ګرځي نو جناب تاسو د دا خبرې واورئ ښه. موږ له هم پکار چې توبه وباسو. زندگی ډېره مختصر ده ګورې دا خو دې مودې هر څه به ختم شي. دا هغه خلک دی چې کامیابۍ ته رسېدلی دی او کامیابي پرېښه او د ورانه د الله دین نه بیا سټارټ واخیستو او توبې یې ویسته. نو جنابو الله دې موږ ټولو له توبې کولو توفیق راکړي چې توبه وباسو د خپلو ګناهونو نه. تاسو دا واورئ چې دی سوی یو عجیبه شخصیت ته الله ایستی دی یو عجیبه اواز یې ورکړی د هغې نه توبه کړې ده او راغلی دی یو د غریبۍ زندگی اختیار کړې ده. جناب تاسو یې واورئ چې سوی زه به خاموش ناست یم او زندگی مختصر ده د خپلو ګناهونو یې توبه وباسو پته نه لګي واګي د بل لاس کې دي. ګورئ خبرې تاسو واورئ کې ګانو بجانو والا شهنشاه باچا اوس د الله پاک د دین د پاره د زده کړې د پاره کله بستره در په در کلي په کلي ګرځو. الحمدلله الله پاک د تبلیغ والا سره ډېر ښه وکړي چې مونږ غوندې خلکو سره دومره محبت وکړي او مونږ غوندې خلک دوی په دې خپله لاره کې پرېږدي. ولې د الله پاک دا دین خو ډېر عظیم دی. که ما غوندې ګناهګار ته وایي چې ته به نه راځې بیا به زه چېرته تلمه که نه. خو الحمدلله که اخ که به څومره مجموعه وه د هغې نه اوس په څو چنده زیاته مجموعه وي که هغه به یو سټیج و یو مایک به اوس الحمدلله د نبي علیه السلام منبر دی او مایک دی نسبت بدل شوی دی. نسبت که د یو تن کپړه وي او قرآن سره یې نسبت شي نو ډومبې هغه کپړه ښکلېږي. نو الحمدلله د الله دین عزتمند دی. زه که چېرته ځمه نو ما سره خلک چې کوم محبت کوي نو زه وایم که ما ته هېڅ څه میلو نه شي د دوی دا محبت مونږ دپاره کافي دی او خپل د حلالې مزدورۍ کوشش کوو. لکه زه خپله دا ګلکاري ملکاري کوم د الله نه ډېر راضي یم. ډېر خلک دا وایي چې یو ملګري و هغه تپوس نه شو کولی چې یاره زه دته څنګه ووایم چې ته ګلکار یې خو هغه داسې چې خوله جوړوله نو ما ته زه ګلکاري کوم ما ته په دې خو ځان بد نه ښکاري. ولې وایي که مچ د سرو په کړه کښېني نو د مچ قیمت نه زیاتېږي هغه کړه قیمتي ده. نو مخکې به خلکو شهنشاه باچا وي خلکو به ګانو بجانو ته بوتلو. اوس الحمدلله امیر صاحب خلک وایي ډېر خلک مولانا صاحب وایي. نو زه یم ګوره الله پاک زمونږ غوندې د ګانو بجانو والا نه الله پاک مولانا صاحب او امیر صاحب جوړ کړو که نه نو د الله دین عزتمند دی او دین به غواړي قرباني. دې دپاره و یارانه د نه غریب په غاړه نه شي سوچ یار پسې وانخلې ځالې زولې